قدرمنو مسلمانانو، د عرفات ورځ دا ډیره د فضیلت ورځ ده. په دې کې یوه روژه نیول د یوه کال د روژو برابره ده. په دې شپه عبادت کول د شب قدر د عبادت برابره ده. او بل و دې خبرې ته د مسلمانانو ته اشاره کړې ده چې په دا ورځ کې نیک اعمال کول، عبادات کول، دا باعث هر مسلمان ضرور وکړي، ځکه دا نم ذوالحجه دا د عرفات ورځ ده. دا الله پاک د حجان کرام دپاره د حج یو عظیم الشان رکن وقوف عرفه فرمایلی ده. او زموږ دپاره خاص د دې ورځې د نم د تاریخ په دې ورځ نفلي روژه دا نبی علیه السلام زموږ دپاره فرمایلی ده. ارشاد مبارک دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایي چې د عرفات د ورځې روژه کم انسان څه ونیسي، زما د الله تبارک وتعالی څخه د ذات څخه دا امید دی چې په دې سره به د یوه کال مخکې او د یوه کال بعد کې چې کومې صغیره ګناهونه دي د هغه دپاره به کفاره جوړه سي. عزتمن د مسلمانانو، زموږ او ستاسو دپاره پکار ده چې د دې نم د تاریخ د عرفات ورځې روژه ونیسو، په هغه ورځ کې عبادات وکړو، د ورځې عبادات وکړو. نو الله پاک دې موږ او تاسو ته د دې ورځې د روژې نیولو توفیق را نصیب کړي.